شعبان متعلق او د شب بارات شعبان د فرشتي نمړي دي بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزیزانو نن در سره د شعبان متعلق او خاص کر د 15 شعبان چې دغه ته مونږ شب بارات وایو دغه متعلق ز تاسو نن خبره شریکوم. ځکه ډېر ملګري په شش او پنج کې او اکثر تپوسونه کوي، نو دا ویډیو دی وګورئ، انشاءالله د هغه به د زړه تسلي وشي. د شعبان متعلق به درته زه یو 15 خبرې عرض کم. اولنۍ خبره دا چې د شب بارات فضیلت ثابت دی او کنه. دویمه شب بارات د پاره د مخصوص اهتمام یعنی تیاری د عبادت ثابت دی او کنه. دریمه په دې شپه باندې مقبرې ته تلل ثابت دي او کنه. څلورمه خبره ده چې د دې شپه باندې یو مخصوص عبادت کول په یو خاص شکل باندې دا ثابت دی او کنه. پنځمه خبره ده چې 15 شعبان باندې روژه نیول صحیح دي کنه. اولنۍ خبره ده د شب بارات فضیلت یقینا محترم او ثابت دی. ډېر احادیث راغلي دي، اگر چې هغه ضعیف دي خو هغه چې متعدد شي او ډېر راغونډ کړي نو د حسن درجې ته رسیږي. نو عزیزانو د دې شپې فضیلت یقینا ثابت دی او په دغه شپه باندې یو روایت کې راځي چې الله تعالی کما یلیق بشانه اسمانونو ته راکوشي او आवाज کوي چې څوک داسې شته یو بنده چې زمانه بخنه وغواړي هغه ته زه بخنه وکم، څوک شته چې زمانه خپل ضرورت وغواړي زه د هغه ضرورت پوره کما وغیره وغیره. دا اوازونه کوي. دویم د شب بارات د پاره یو مخصوص اهتمام د عبادت بالکل ثابت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شب بارات د پاره بالکل تیاری کوله او خلکو ته به هم د دې تیاری هغه ترغیب ورکوله. او دریمه خبره ده چې یو خاص عبادت پدې کې یو خاص شکل باندې ثابت دی او کنه. نو عزیزانو عبادت پکې چرته په خاص شکل او صورت باندې ثابت نه دی، مخصوص عبادت پکې نشته. لکه بعض خلکو غلطه مشوره کړې ده چې په اول رکعت کې به سوره فاتحه دومره وي او بیا ورپسې به سوره بقره وي او بیا به اخره کې سوره رحمان وي. نه، بس محترمو عبادت پکې کول پکار دی. عبادت مونځ تم وي، تلاوت تم وي، ذکر اذکار تم وي، درود شریف تم وي، صلات تسبیح پکې وکي، صلات حاجات پکې وکي، دعاګانې پکې وغواړي. بس دغه ټوله شپه د دې هغه الله تعالی ته وي خطیره کوي، نو دا پکې بس عبادت ته څه خاص قسمه طریقه دا نه دراغلي. څلورمه خبره مقبرې ته تلل. نو محترم یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل د نبوتي ژوند کې چې کوم د یو ځل مقبرې ته تللی جنت البقیع ته د شعبان د شب بارات په شپه باندې اتفاقي طور سره به د شب بارات په شپه باندې یو ځل تللی، بیا د هغې نه پس په دغه شپه باندې نه دی تللی. خو که څوک ځي نو منع نشته دی، خو به هر حال په دې زمانه کې بیا خلک رواج جوړوي او هغه د دې شعبان د میاشتې یو لازمي جز ګڼي. نو په دې وجه باندې مقبرو ته تلل بس په کار نه دي، ځکه بیا به خلک لازمي جز ګڼي. پنځمه نم خبره د 15 شعبان چې کوم دی روژه نیول هغه شته او کنه. نو محترمو یو ضعیف روایت دی، تاسو د شیوخو نه اورېدلی دی. ما هم د خپل استاد محترم خطیب ایشیا او شیخ الحدیث والقرآن علامه محمد ادریس تورنګزی صاحب دامت برکاتهم العالیه دغه نه هم مونږ اورېدلی دي. په دین یو حدیث ثابت دی چې په دغه ورځ روژه هغه حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټوله شپه عبادت کوله او بیا به چې کوم دی د 15 شعبان هغه روژه نیوله. نو که څوک یې نیسي نو فرض واجب مستحب سنت مؤکده مستحب نه ده، خو په دې عرض دی نیسي چې 15 په شعبان کې روژې نیول یقینا ثواب لري او دا په ایام 20 کې هم راځي. دا پکې هغه ستاسو خبرې وي. بله یو حدیث د عایشې رضی الله عنها ثابت دی، ناشنا حدیث دی محترمو، دا واورئ. او په دغه شپه باندې چې کوم دی خلکو ته یو بل ته بخښنه دعاګانې غواړي، خو یو څو بدبخته خلک داسې دي چې په دغه شپه هغه ته الله تعالی معافي او بخشش نه کوي. الله تعالی په دغه شپه باندې د روایت کې راځي چې د یو قبیله یاده کړې عایشې رضی الله عنها چې د هغه قبیلې چې کومې چیلۍ ګډې بزیرې د هغې د څومره ویښته دي هغې د پاسه د هغه ویښتو مطابق الله تعالی جهنم نه خلک ازادوي. خو یو 15 قسمه خلک داسې لري، څلور 15 شپږ بلکې چې هغې ته الله تعالی د رحمت په نظر په دغه شپه هم نه ګوري. هغه یو دا چې څوک مشرک به شرک کوي، دویم دا کینه او بغض چې د خلکو سره ساتي، دریم چې رشته داري کټ کوي، څلورم چې د تکبر د وجې نه د هغه پنسي د ګیټکو لاندې وي، پنځم د مور پلار نافرمانه، او شپږم شراب